جمع کوي تکړه شئ مخیر مخیرات او په زکات را جمع کوي په پته به پوه شئ الله تعالی فرمایي قرآن دې لسمه سپاره بیا وګورئ سورة توبہ کے اللہ تعالیٰ فرمائی یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون نو زکات او تیرا جمعه تاسو دا ویلو چې زکات دا ورکه چاته نو دا به هغه چاته ورکه چې خپل صاحب نصاب نیوي خپل زکات نور کوي خپل دا سرمایا دا 500,000 روپونه کموي خو دا به د تویل وجوبات باندې زکات نکیږي ها وجوبات زکات نکیږي په مور او پلار زکات پنیاو دیګه زکات نکیږي په زوی په لور زکات په نواسیو نسای زکات حسنه کور کې کورته جوړ کړي پدې نکیږي ها تر دې غریب ته ماما دې غریب ته او تا ته پته ده تا ته هغه سرمایه معلومه ده نو هغه ته ورکول شي خو ته چې چا نه پیدا او تا نه څوک پیدا دی بس وخت او ځامن لونه روزي کو دې ټیکري دا څور پسې پلاته زا پدې باندې ستا زکات خزه خاوند ته زکات نشي ورکولې خاوند خزه ته زکات خزه خاوند ته نشي ورکولې خاوند خزه ته نو په جمعه باندې زکات لار په نشي جوړولې کوی په نشي کولې بلار کې زکات کی قبض شرط ته چې دا غریب قبض کوي دا غریب ته ورکه اوس ورکه وسمرا زکات ورکه سمرا بعض خلک مثال چې ضرور په زکات یې استره نورو د کلیا سره د شروع شنو لس روپۍ به ویشي ټول کله په ولړي اوس په دې لس روپۍ د غریب څه کوي په لس روپو خو د سوارو ډیپینډ کوي څنګه د سوارو د پیسې ورکه به ټینګ کته د سوارو د پیسې ورکه به لس وې شا نو دا کیسې مګو اوس دوه ورکه چې راغی غریب څه کوي نو کله پیسې لري په وسیله غریب ته ورکه چې دا تبالوبي او محتاجي دوسرا باندې غریب تنال کې چې هغه صاحب نصاب شي اوس یو سړی دی هغه باندې 2 لک روپۍ قرض دی هغه ته 2.5 لک روپۍ ورکې نو دا 2 لک هغه په قرض کې ورکې او 50 بیا هغه ته پاتې شو 50 چې مثال نصاب دی نو ستا زکات شو خدا مطلوب دی پکار دی چې دا هغه ته 2 لک او 50 سره ورکې چې دا 2 لک هغه په قرض کې ورکې او هغه سره بیا دومره پاتې شي 250 چې نصاب ته زکات کیږي که دومره دی ورکې خو مکروه دی نو دومره دا لس او کلي په ملغه یا بعضې خلک د غنمو عشر چې وباسي نو ښکرۍ به سر کړي پلانۍ له ښکرۍ و په دې ښکرۍ به څه کوي خدای دې پوه کړه سمه 2 ګولۍ ورته ورکړه چې یو میاشت بیا شوې وشي که نه څه عقل لږ کار اوشتر به په ښکرۍ ورځي چرګو ته بچي نو که دې چرګو لپاره ورکړې نو بیا ټیک ده په 10 روپو به څه کوي نسوار خو که ته نسوارو دپاره سګرېټو دپاره ورکړې نو بیا ټیک ده نو لږ د عقل نه هم کار اغشتل پکار دی نو ورکې به چاته نو ماره ته وي چا په خپله صاحب نصاب نه او په خپله زکات نه ورکوي هغه ته به ورکې په جومات باندې نه کېږي په لاره کوزه په دې باندې قبض پکې شرط دی او ښځه خاوند ته نشي ورکول او خاوند ښځې ته او مور پلار ته او داسې نیانې کو په بره چې چا نه پیدا یې مخکته زوی لور نوسي نوسۍ کړوسي داسې ورپسې په لاندې ځه چې تا نه څوک پیدا دی هغوی باندې زکات نه پې زکات کېږي نه ورته سرسایه ورکولی شي نه ورته د مزونو فدیه هر هغه واجبه صدقه چې تا باندې واجب ده یا لازم ده هغه په دی باندې نه کېږي هسې نفلي صدقه ورته ورکو بلکې هسې خو حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې ته بازار ته لاړ شې او خپلو بچو دپاره د خوراک دپاره څه څیزونه راواخلې نو دا او تېروړو ستا بچي وخوري نو دا هم تا لپاره صدقه ده خو هغه
نفلی صدقه ده په جمعات باندې نفلی صدقه او جمعات باندې زکات په جمعات ته نه ورکې جمعات باندې ته پړې په جمعات باندې ته پړې څنګه چې په خپل کور خو په هوجل باندې پړې په هوجل کې هم د سشي کمې نه راولي که په هوجل کې هوجل پیژنئ سوایي ورته تاسو وان چې پکې تړي هوجل کې چې د لیټ وسوځي نو ماښام له کور ته دې چول څه چلو کې او جمعات په زکاتونو باندې د خدای کور هغې ته به زکات نه زکات خو د مال خیره دی څه شی دی د مال خیره دی ګوره د زکات عربي لغت کې دوه معنی دي یو معنی دا ده چې زکات سیواوالي ته وایي زیاتوالي ته وایي ډېرېدو ته وایي دا فصل چې په ځمکه باندې وړوکی راغټ شي نو عرب وایي زکات زرعو دا فصل ډېر شو دا لوی شو دا زیات شو دا غټ شو نو یو معنی څه شی ده زیاتوالی اوس ظاهري خو چې ته د 40,000 نه 1000 روپۍ ورکړې نو یو کم ظاهري خو کمې شوې خو باطني حقیقت کې دا سیوا شو سیوا دا چې په یو کم کې به د الله تعالی برکت واچي ډېر کار به وشي او که دا 1000 دې ورنکړي نو د 40,000 ته به الله پاک دومره سړي به ورته پیدا شي